digging outside چې کله موږ digging کوو پس مکه کې خدای کوو هغه ته څه وایي excavation ٹھیک شو ورسونه سمپل چیز دی تاسو نالې مو چې ترا کنه لیدا کویم چې ترا کنه لیدا ها کمرې لم چې بنیاد را کنه لیدا چې کله کور جوړه بنیاد را کنه لیدا خدای هم لیدلی کنه چې ټلیفون دا کیبل فریږي دغه چې خرابې راشي دا پس روکني دا دنه پندرګراوند په دې نالو کې دي دغه نالو ته څه وایي excavation نو بیا په دې کې ګراسي سبا کې ګراسي बिल्कुल पूरा दोनों आसान चीज दे एक्सकवेशन तो यो फुट के 2 फुट के 3 फुट सलूर फुट दे टोल ته एक्सकवेशन وایي او सलूर फुट نه کتی نو هغه بیا په کنفاینډ سپیس کې راځي all excavation deeper than 4 feet is called یا انا خبره وي موږ وي زلیخی قصه خط پکړه او یاره اخر کې ته و چې زلیخه نرمو کو خزاوه نو ته بیا خبره کې کنه بیا ماته دغه راشي چې بیا د کلاس سره نه کوم نو چې دا بیا د سره نه کوم تاسو نه لري زه ته پوښتنه کوم excavation او په confined space کې څه فرق دی yes سره confined space باندې موږ یو کس باندې کې بل دا یو سنگل انټری ایگزیکټ شو بل هغه کوم ته زیات کټن دا کار نشو کولای کنټینیوسلی پای کې مونږه پاتې کېدې نشو ټیک ټاک کار وکړو کوم ها یو ایکسکیویشن د مثال په تور دا کمره ده دا مونږ ځکو لیکن کو او دا مونږ 4 فوټ نخکته کو آیا دا په کنفاینډ سپیس کې راتلی شي نشي نه دا څه نه شوی کنه زه هم راتلی شي ځه نشي راتلی نو ته خپل پوینټ پروف کړه زه خپل پوینټ ته خپل پوینټ پروف کړه دا ٹھیک شو مونږ په پاتې کې دی شو ٹھیک شو بل یو چې کوم دی نو بل پوینټ دی دا باډي دی مونږ دې ته انټر کې دی شو ٹھیک شو نو دا کنفاینډ سپیس ایکسکیویشن مونږ وکړو دا ایکسکیویشن دی دا کنفاینډ سپیس کې ځکه نه راځي چې دې ته د تلو او دراتلو لارې ملټیپل دي ډیر ٹھیک شو بل دا چې مونږ دلته کې ملټیپل ټایم کار کولی شو دلته کې مونږ د سهار نه اول ماښام پورې کار کولی شو د شپې هم کولی ٹھیک شو کنفاینډ سپیس نه دی تا خپل پوینټ پروف وکړه وای زما پوینټ سره زما پوینټ دا دی مثال په تور زه دغه کې دې سره خوا کې جو یو بل بیسمنټ جوړو اجر راکنم ٹھیک شو او هغه د 4 فوټ نخکته خو هغه ته چې د ورنوتو او وروتو لاره سنگل ده ٹھیک شو بل هغه ته زو لاندې په هغه کې ډیر زیات ټایم کار نشم کولی کې اکسیجن یا د نور اکسیجن کمې دی پکې یا زیاتوالی دی او یا پکې نور ټاکسیک ګیسز دي فلیمیبل ګیسز نو دغه به څه کې راځي کنفاینډ سپیس کې کنفاینډ سپیس او پر ایکسکیویشن کې ګوره مین دا فرق دی صرف یو فرق دی چې په کنفاینډ سپیس کې ته زیات وخت لپاره پاتې کېدی نشي کار نشي کولی هلته ټاکسیک ګیسونه او هلته کې صحیح اکسیجن کمې راتلی شي ایکسکیویشن کې دا خبرې ضروري نه دي دا کنفاینډ سپیس څه شی دی دا یو ایکسکیویشن دی وایي څه شی دی کنفاینډ سپیس چې کوم دی دا اصل کې دی هم یو ایکسکیویشن او که فرض کړه دا د ځمکې د پاسې ټینکري مثال په تور آیل ټینکري یا د اوبو ټینکري نو دا بیا ایکسکیویشن نه دی دا بیا ایکسکیویشن کې راتلی شي چې اوس فرض کړه اوبو ټینکري د په درېیم څلورم چت باندې هغې ته هم سنګل انټري ایگزیکټ دی ټیک شو په هغې کې وجود لکه زما 5 فوټ یا 5.5 فوټ زه 5.5 فوټ پکې راتلی شي بل هغې کې هم دننه چې دی نو د اکسیجن کمې دی هغه کنفاینډ سپیس دی که نه دی دی ایکسکیویشن دی نه دی که نه نو لږ تېز وایه که زه هم شکي کوم چې یار تاسو چیز زده کړی که نه دی ټیک شو ښه موږ باقاعده کلاس سټارټ والو موږ ایکسکیویشن څه ته وایو چې a man made or machine made cut cavity or hole under the ground is called excavation under the ground پکې ګوره ضروري دی ښه بیا مونږه ویلي دي چې what is trench څه ته وایي excavation یو بل بچی دی هغې ته trench وایي excavation دوه بچي دي یو کنفاینډ سپیس دی یو trench دی یو بچی بل دی هغه ته وایي trench نالې مو لیدلې ده any excavation whose depth is more than its width چې کله یو ایکسکیویشن د هغې ډیپت چې وایي او ویټ یې کمي هغې ته څه ویل کېږي ټرینچ
ځان پوهېږي خیر دی ضروري نه ده چې دا شی ته خامخا ولیکې یا ته داسې بس تصویر والا یا ته وایې چې یار دا به زه وروسته بیا ګورم ځان په دې ټایم کې پوهه کړه په دې ټایم کې چې تا پوینټ کلیر کړو دا به ستا د ټول عمر د ذهن نه وځي ٹھیک شو ها now come to the main hazard of the excavation the excavation the main hazard څه شی دی ته مو وایې لکه نه ها what is KN بدر ته راته ووایه what is KN I don't know ضیاءالدین بھائی KN څه ته وایي Kevin de dăm sanată ia putem și după de ce ai sam de ce era خاوره راغورځېدل شو ګوره چې کله ایکسکیویشن وشي نو دا ایکسکیویشن د دیوال چې کله جوړیږي ښکته نو دا په 90 ډیګري کې جوړیږي په څو ډیګري کې 90 ډیګري کې دا دیوال چې راغورځار شي دې ته څه ویل کېږي کیوین دا دیوال لکه مثال په توګه دا لاول چې دا دیوال کېدو دا لاول خو دیوال نه و کنه لاول خو دې لپاره ډیګري و کنه ما خاورې راکنه لکه نه خاورې دغه یو غټ دیوال جوړ شوی و کنه هغې ته څه وي هغې ته ایکسکیویشن وال وي دغه ایکسکیویشن وال چې راګوزار شي دغه ته څه وي کیوین ورسېدې ګوره ډېر سمپل خبرې دي په ایمان که پکې سمې ها د کیوین نه د بچ کېدو لپاره زموږ سره څو طریقې دي 4 1 by 1 راته ووایه فرست طریقه څه ده سلوپینګ څه ته وایي تو وایه sloping का सर 90 डिग्री वाले का हो जाएगा 45 डिग्री वाले को 60 डिग्री वाले को څنګه کار خو په شل طریقو دي ډیګینګ مونږ کوو نو ته څه چې په مونږ ډیګینګ کوو دا دیوال مونږ راکوزو په 90 ډیګري کې نو چې سلوپینګ کوو نو بیا په 100 ډیګري کې راکوزو 40 डिग्री वाले ضروري نه ده چې کله مونږ په دې کې کټینګ وکړو دا 90 ډیګري چې ته کټ کې 80 70 60 دې ته کټینګ بیک وایي څه شي لګوي ما په خیر کټینګ بیک cutting back excavation wall کوم بیا تاسو خیر لکه دا excavation wall دی دیوال دی دا په 100 ډیګري دی دا په 90 دی کنه ٹھیک شو 90 ډیګري دی په دا چې اوس کټ کوم کنه دا قشان سیده راغلی دی دا پوره دیوال له پوره خاور ده دا پوره خاور ده او دا excavation دی دا excavation دی کې کوم ځای دی بس تابل خو دا وای ها دا excavation دا نه بدره excavation دا دې کړه دا دې کنه دا excavation دا څه شي دی دا دیوال دی دا excavation wall دی ٹھیک شو دا سرفیس دی دا ګراوند او دا څه شي دی دا څه شي دی سرفیس دی دا کوم دی سرفیس دی د ځمکې سرفیس چې کوم دی د دې نه لاندې چې کوم ډیګینګ کېږي دې ته څه وایي ایکسکیویشن ها په دې سرفیس کې دا ډیګینګ شوی دی دا راکوز شوی دی په 90 ډیګري خو په دلته کې خطره څه ده خطره د دې دی کیو ان دا دیوال داسې راغورځېدی شي نو بیا به څه کوو سلوپینګ به کوو فرست میتډ څه شی دی سلوپینګ څه ته وایي د ایکسکیویشن وال راغلی دی په 90 ډیګري کې داسې په 90 ډیګري کې که نه داسې ٹھیک شو دا مونږه کټ کو په دې کې دلته مونږ کټ ورکوې ٹھیک شو دا شو 80 ډیګري ہے بل کټ مو ورکو 70 ډیګري بل کټ مو ورکو 60 ډیګري دې کټ څه وایي دا کټ نه دی پکې تاسو سم نه ایکسکیویشن دیوال کټ شو لیکن کټینګ وشو دې کټینګ څه وایي سلوپینګ دا څه وایي سلوپینګ اوس هم څوک نه پوهېږي ګوره دا ډېر بدقسمتي ستاسو ګوره څوک نه پوهېږي اوس راته ویل وړه نه وایه خیر پوهېږې ټولو ها د سلوپینګ ډیفینیشن به موږ داسې کوو چې کټینګ بیک ایکسکیویشن وال at an angle is called sloping د ایکسکیویشن وال موږ په یو انګل کې کټ کوو دې ته څه ویل کېږي سلوپینګ او دا څه لپاره کوو to avoid cave in چې د کیو ان د خطرې نه مونږه بچ شو څه شي چې مونږ باندې کیو ان ونشي پوه نه شوي ګډ ها سلوپینګ خو بل سیکنډ په ایکسکیویشن کې سیکنډ څه شي شیپینګ نو بل بنچینګ سیکنډ چیز دا دی کنه چې مثال په تور مونږ دا سلوپینګ کوو ځکه دا ایکسکیویشن دی مثال په تور دا ایکسکیویشن مونږ کوو دا 10 فټ دی 10 فټ خو نارملی کنه دا ایکسکیویشن دی دا 10 فټ دی یا 11 فټ دی دا نارملی لکه دا غټ ایکسکیویشن نه دی دا وړوکی ایکسکیویشن دی 10 11 فټ ایکسکیویشن دی
لهذا دا وړو اکسکیویشن دا غټ اکسکیویشن نه اوس موږ کوو یو ځای کې مثال په تور موږ دلته کوو اکسکیویشن एक्सकवेशन मुंगा को डीपर दे 25 फुट सोरे 25 फुट ना सेवा को एक्सकवेशन 25 फुट लगे स्टार्ट थे मिसाल पर तौर मुंगा वही चियार दा मुंगा को 100 फुट 100 फुट एक्सकवेशन मुंगा को है ना पदे की स्लोपिंग बेंच दा स्लोपिंग शोरिंग और ट्रेंचिंग शील्डिंग दा पॉसिबल ना दे नो बे बस को बेंचिंग से तो वही चिकला दा वॉल दे ना एक्सकवेशन वॉल दे पदे के मुंगा हॉरिजॉन्टल दगा जोड़ो से जोड़ो स्टेप्स जोड़ो और जिदी जी तरह रसम को रखा दस ही दे दा बते कट पुरे एक्सकवेशन वाल दे मिसाल के तौर मुंग स्ट्रेट पर 90 डिग्री की राजू ओम एक्सकवेशन दे और को मुंगा दस स्टेप बाय स्टेप राजू कुछ को तो दस ही दे दम एक्सकवेशन दे खुद तसोई मेथड तसोई बेंचिंग हाउस पदी खबर अजान को गई چې دا بنچینګ موږ څه مقصد لپاره کوو 100 فوټ دیوال له دا خبره امپوسیبل خبره ده امپوسیبل چې موږ سټریټ وکړو په 90 ډیګري کولی شو سوال نه پیدا کیږي د دې دنیا یو غټ نغټ انجینیر راوي هغه مل څه طریقه به کوي شیلډینګ به کوي څه به کوي سوال نه پیدا کیږي په 90 ډیګري کې په 100 فوټ کې راکوشي دی ها نو څه به کوي بنچینګ به کوي نو دې جوړې دلته کې دا ویټ موږ سونه پکار دی دا ویټ موږ له پکار دی 100 فوټو ٹھیک شو اوس کدا بنچ موږ د دې ځای نه شروع کوو مثال پته و په دلته کې به دا ایکسکیویشن دا ویټ موږ سره څونه پاتې کیږي 20 فوټو آیا دا کریکټ میتھډ دی دا کریکټ میتھډ دی د بنچینګ صحیح کریکټ میتھډ کوم یو دی کوم یو دا یو دا دی خو نه کلیر وای کنه یار زه په باندې څه جوړ نه لګوم زه تاسو پوهه کنه پوهه ها دا کومه په دې طریقه کوو دا په غلطه طریقه ها موږ به بنچینګ کوو په دې طریقه ها بیا دا 100 فوټ دی کنه 100 فوټ کې 25 فوټ موږ دا کړی دی 25 فوټ موږ دا کړی 25 فوټ موږ دا کړی دی سوري ٹھیک شو 25 فوټ دا دی 25 فوټ دا دی 25 100 فوټ شو کنه ٹھیک شو ها موږ په دې کې بل څه ضروري پوینټس تاسو په ذهن کې راځي چې پکار دی هغه به د کلاس د ټول نه جینیس انساني چې هغه ماته دا پوینټ وي دې باندې ځان پوهه کوي ښه دا شو دا ډسټنس چې کوم دی دا ډسټنس نه فاصله دا فاصله دې فاصلې ته دا چې کوم دی د ایکسکیویشن دا ډسټنس دی ته وایي هاریزونټل ډسټنس څه شي هاریزونټل ډسټنس ٹھیک ده ها اوس 25 فوټ موږ دلته ایکسکیویشن وکړو په دې 25 فوټ کې موږ څه پکار دي په دې 25 فوټ کې دې کې او دې کې سلورونه کې موږ څه پکار دي ورټیکل موږ څه پکار دي دې ایکسکیویشن چې تدرا کوجيږي او خيږي دې ته به څنګه خيږي او سره کوجيږي د دې انټری او ایگزیټ روټس بس څنګه دې به موږ څنګه ډیزاین کوو په هر 25 فوټ کې به موږ څه کوو دې ته وایي لیټرل ډسټنس 7.5 meter or 25 foot دې کې به موږ څه کوو provide a ladder اور تاسو دا یو پوینټ ولې ذهن لران نه لري چې هر 25 فوټ کې به موږ څه پرووایډ کوو لیډر پرووایډ کوو ولې چیرې څنګه ته به دې تخیزي څنګه کوزيږي مثلا ولې تاسو په پیراشوټ کوزيږي او پیراشوټ په دغه راخیږي دا خو 100 فوټ دیوال دی او 25 فوټ کې هر 25 فوټ کې وتاله څه پکاري لیډر او دې ته څه وایي دې ته وایي لیټرل ډسټنس یا لیټرل ډسټنس مسونی بنچینګ کې ول لیټرل ډسټنس سونی 7.5 میټر یا 25 فوټ دا به ته یادي ور ډېر اسانه خبرې دي ګوره خدای ستاسو تاسو په مچې اوري چې د 7 کلاس یو ماشوم خپل ځویر اولم نه تکینو بیا ته اند اف د کلاس ته تاسو کوم په ما چې دا به ته یادي دا ور ډېر اسانه خبرې دي ګوره لیټرل ډسټنس ما تاسو ته وخورئ دا لیټرل ډسټنس ته وایي په دې بنچینګ کې چې کوم موږ په 25 فوټ کې کله یو لیډر ورکو دې ته وایي لیټرل ډسټنس
نو دغه لیټرل ډیسټنس په موږ څه پکاري یوري 25 فوټ کې یو لیډر پکاري او د سره لپاره د خطو کوجودو لپاره او د ایمرجنسي ایگزیټ لپاره ایمرجنسي کې اوس لاندې ایمرجنسي رااله نو بیا په څه طریقه کې روټ بس کوم اختیاري بیا 25 فوټ کې دا یو پوړی ته دلته ورکړي دا پوړی شو دلته ٹھیک شو دا یو پوړی شو دا بل پوړی شو ٹھیک شو دا بل پوړی شو ٹھیک شو او دا بل پوړی شو اخري تر وخت چرته سرفیس تر وخت دا سرفیس دی اوس دې ته وګوره خیر دی دې ته سوې دې ته وی بنچینګ څو پکچر وباسي وې باسي خیر دی د بنچینګ او سلوپینګ تاسو ته کلیر شو غره ته وګوره دا سلوپینګ دی او دا بنچینګ دی کدا تاسو ته یاد نه مثال وته تاسو وړل بس قسمت یې کلیر دی ګان ها پوه شوي پدې او دا هر څه موږ سره لپاره کوو بنچینګ او سلوپینګ سره لپاره کېوین نه بچ کېدو لپاره کنه صحیح ده बिल्कुल अवेलेबल है 25 फुट लेडर कोई शे नहीं चलता 50 फुट में अवेलेबल और 10 आम लेडर को नहीं चलता तगन जोड़ शोई दा बाणस ना अगर 3 लेडर ही अगर 10 लेडर नहीं अगर जैसे पूल डिबली बस ऐसे पूल की लैंड खुशी ये जो वापस एक्स्ट्रा के वापस इरा पूल की दा हर 25 फुट की मतलब लेडर वर्क है कते एक्सकवेशन के अगर डीप हुई 10 होना तो 25 फुट ना तो मैं बस के हर 25 के बाद फुट के बता सके लेडर वर्क है दा बोले द इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे हां द इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ता तो वो जी एक्सकवेशन से तो वो होते हैं डिगिंग ऑफ सॉइल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एक्सकवेशन ये बता तो जी ट्रेंच से तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंच एंड एक्सकवेशन तो बोलते हैं जी द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच इज मोर देन द विड्थ इट्स विड्थ इज कॉल्ड ट्रेंच जिदागी डेप्थ सेवा दे और विड्थ कम देना तो ट्रेंच वैल्यू और जब बेहतर तो होते एक्सकवेशन बस एनी डिगिंग इज कॉल्ड एक्सकवेशन ये था तो वही नेक्स्ट स्टेप की जो व्हाट इज केवेन तो बोलते हुए सर द फॉलिंग ऑफ excavation wall is called cave-in. That what are the 4 methods to prevent, to avoid? Yeah, what are the methods to prevent or avoid cave-in? So the 7 answer was the same. So there are 4 methods to avoid or prevent cave-in. The first one is called sloping. The second one is called benching. The third one is called shoring. The fourth one is called shielding or trenching. That what is sloping? That is cutting back excavation wall at an angle is called sloping. That what is benching? Creating horizontal steps in the excavation wall is called benching. Horizontal steps for the horizontal steps the step show the horizontal steps पौड़े रखो जोगे ते पौड़ो रखो जी कोस परस के देव राले देव और दागा قد जो 50 100 फुट ते मिसाल को यो देव का वत इंसान ने ना बदलते यो स्टेप दिलते की यो दिलता बस नोरा स्टेप बिस्तागा राकुशी और दागा सर बचे दागा पिला मुकतिले चा हल्क प्लेन क्या कहते हैं अगर जिनेची एक्सपेरिमेंट काही अगर जिनेची कम अगर हिरोची अगर एक्सपेरिमेंट काही प्रशिक्षक बनकडी अगर एक्सपेरिमेंट तेवरांची अगर चिदे इस दागा अनेक चिदे उगुरी फर्स्ट दागा ला सोफे पडशी गोड दागा ने चिदे हल्क जोची 100 फुट इंसान ती जोची हल्क पहलवान एवढं घट हल्क चिबे रोजी दुनिया दागा बिल्डिंग मुले से गोरजे हेलिकॉप्टर से होई पदिलास अगर दिस हल्क कराले हल्क है ना नो बे बदे दा हल्क पसी पसरो स्टेप के बदे इसता एक्सकवेशन तो दन राखु शवे अब बस इसन को मंग बा हर मंग आम 15 फुट 10 फुट इंसान नहीं बस मंग बस को हर 25 फुट की मंगा यो लेडर लगाओ और दा हर 25 फुट डिस्टेंस से लिखी लेटरल डिस्टेंस पूरा सीधे सिंपल है हाँ पूरा 10 का खबर दा खबर ये बजूम देर गप शप हम लोगों पर क्लास की जगह जरूरी खबर दी करा दा यो इंसान पर कामयाबी की डबल इंसान किरदार मिसाल दे स्टेप टेबल स्टेप पे जैसे जिदा स्टेप्स थी ता पर स्टेप पर के होला दे पर दे या आखिर की पीक तोरा सीधे बस ता जिंदगी के बता सी इंसान राशि आगे बस्ता पर स्टेप आगे स्टेप पड़ो बने बता खींची और तो बचे अपल मंजिल तरह से अब बाद औकात जितना कम स्टेप इस्तेमाल है आगे स्टेप पर अपल जे उलाड़ी अगर अब ग्रोथ न करे तो बड़े ग्रोथ हो तो बड़े छोटे हो शोले फिल्म क्या कहते हैं पखवाने फिल्म दे अमिताभ बच्चन गब्बर सिंह चले बाकी अमजद खान पूरा
امیتابھ بچن چې دا میگا سٹار دی څه شي میگا سٹار دی څوک ته دغه بیگ بچن مو ته وایي کنه بیگ بچن اوس لگا دغه عمر دی 81 سال یا 82 سال عمر دی ٹھیک ده د شولې فلم جوړ شوی دی په تقریبا 1987 کې 88 کې جوړ شوی دی آی تھنک هغه تقریبا ډیر ټایم وشو دا هغه نامه کې د امیتابھ فلمونه چې براتله هغه بسو پلاف سبو پلاف فلمونه وي شو پلاف شوګانی به کولی باډي خدای پاک ورکړو خسته هایټ ورکړو ها اواز خسته ورټ دونه خدای یو لاس دی کنه دونه یو خپل او اختم موجوده سترګې غټي هل خیرو خبره فلم به هټ کې دونه دغه نامه کې بیا شولې فلم رالی شولې فلم کې کتا سو خیال کړی امیتابھ بچن دا او دھرمندر پکې هیروګانی امیتابھ بچن او دھرمندر دا هیروګانی دې او دغه چې کوم دی دا پکې امجد خان چې دی دا پکې ویلن دی گبر سنگھ تاسو خو ورته دی کنه کتنے آدمی تھے اگر ڈائلاگ تاسو ورته کتنے آدمی تھے هغه ته سردار دو اور ته وہ دو اور تم تین پھر بھی مار کا کر آ گئے کوئی سزا ملے گی برابر ملے گی دا گبر سنگھ جو تو وي اخته چی کنه بیا چې بخندا شي خیال دی بیا وي اس پستول میں 3 زندگی اور 3 موت بند ہے وہی کنه سونه د ټاپ ډایلاګ پیش کړي هغه کې درې ګولې تلری کی کنه او درې په پاتې کې اور ریوالور سے ګر دغه تو کی بیا ته مجھے اس پستول میں 3 زندگی اور 3 موت بند ہے وہی مجھے کچھ نہیں پتا کس کو کیا ملتا ہے سرخ په ډایلاګ ته ما ته څه پته نشته چې چاته ژوندۍ ملوي چاته مر ملوي و درې زندگی دي درې او نو هغه چې پیدا وکي هغه تشلاړ شي پیدا به ممکن تشلاړ شي ا ډایلاګ بتا سکتے یې ادرم دزو کی هم تشلاړ شي بس بیا دې څه کو کارو چې د په خندا شي ټول په خندا شي بس بیا غدري ونه شي رښتا شوټ کی او اخر کې څه وي اخر کې وي جو ډر گیا سمجھو مر گیا سونه خپل ډایلاګ پیش کړي اوس یاله دا سوتیا دانیالا ته لګاوس دا خبره په دې پسې کوله چې دانیال ته وګوره مړه کال راځي تا ته ما سوزلې وي ته خپل ریسپانسیبিলিټیز د سره نه پوره کړې بند کې اسماعیل دا ټیم دغه کا دغه موډ اپ کا ایرپلین موډ سټیپس داري کنه چې د امیتابھ مخ کې د څه خاص یو نو خو چې امجد خان کله په یو په دغه شولې فلم کې اوسوس گزارو وو مضبوط کنه او هغه وی تړو او یو څو لته ول مضبوطي ورکړي نو امیتابھ بچن څه شي د میگا سٹار شو د هغه سه امجد خان لاړې غیر څو غریب هغه وسه ته مړو میګنه به چانو هم نه لغاسته گبر سنگھ ډېر رول امیتابھ چې هغه نه پس 200 فلمونو کړ 300 او ټول هټ دي خو دا هغه نه مخکې د هټ نو راغلي خو چې کله د امجد خان په دې فلم کې اصول لته وو فټټ کې کو نه ولا ورکړه د څه شو د هیرو شو تاسو په ژوندۍ کې هم داسې تاسو یو کس راځي داسې استاد وي تاسو وخت ټټ مضبوط گزارونه وي بیا به هغه نه پس تاسو خپل منزل ته رسي هغه د وخت حالات هم کې دي هغه یو استاد هم کې دي ٹھیک شو هغه تاسو یو دوست هم کې دي هغه سټپ به تاسو استعمالوي تاسو به هغه منزل ته ځان رسوي ټیک ته تاسو دا به د سټپ څه کوله چې تاسو به سټپ وایز برخیږي ٹھیک شو مونږ دوه کړه یو ته وي سلوپینګ یو ته وي بنچینګ وران کما مونږ دا په منځ کې په فلمونو دا څه نه کوو کنه چې دا لږ انټرېسټینګ شي ګوره دا ټاپکونه مو ډېر دغه دي ها او کنه بورینګ دي اځه دا تاسو دې بور کې کنه اوس په دې کې څه ډیپ لاړه ما دې کې ډیپ دا ډېر خبرې دي هغه بیا خیر تاسو ځکه سم مسله نشته ها the next one is the third one is car shoring څه ته وایي anyone have any idea د چا څه idea شته shoring څه ته وایي شورینګ تاسو ته آیډیا شته ګوره کله چې موږ سره یو 10 فوټ ایکسکیویشن دی څه شي دی 10 فوټ ایکسکیویشن دی ٹھیک شو یا 10 فوټ ته یا 20 فوټ ته یا 30 فوټ ته هو لکه ایکسکیویشن دی ٹھیک شو اوس تاسو ته کې سایل ټیسټینګ کړی دی سایل ټیسټینګ ټایپ سی دی څه شي دی سایل ټایپ څه شي دی سی بس شي ولته صوب چې کوم دی دا به ټول سی دا اوس مثال په تور انتهایی نرمه خبره ده او په دې کې تعالی 10 فوټ تاسو ترکړی شوی دی چې تعالی کمپنی ته سپروایزر ما ته وګوره یا ته افیسر ته تاسو ترکړی شوی دی
انجینیر لا یا تا لا تاسو کو 10 فوټ ایکسکاویشن وکړو تاسو سایل ټیسټینګ وکړه ټایپ سی دی سایل ایکسکاویشن پکې پاسبل نه دی هر فوټ کې دیوال لا غورځيږي هر یو فوټ کې نه دیوال لا غورځيږي نو بیا بسکه بیا به شورینګ شورینګ دې ته وایي کنه چې کله یوزینګ میټل پلانکس د میټل خو پیژنې کنه میټل څه ته وایي وسپنې دا یا سکپورډینګ پلانکس پیژنې د وډ پلانکس د لرګي تختې یا د وسپنې تختې لیدلې به مې کنه چې کله موږ د ایکسکاویشن بوت دیوالونو ته دغه ولګو د لرګي تختې یا د وسپنې تختې او دله منځ کې سپورټ ورکو څه شي سپورټ منځ کې دله موږ ورکو سپورټ په څه باندې په جیک باندې یا په دغه باندې په میټل پلانک باندې خو موږ نارملی دلته څه یوز کوو سکریو جیک دا سکریو جیک دی نه دا هینډل ته وروته دی نه دا سکریو جیک څه چل کوي د دینه دا دغه راغلی ٹھیک شو یو ته دا سپورټ راغلی یو دا سپورټ ٹھیک شو دا سکریو موږ تاو دا سکریو جیک دی منځ کې نه دی خو وره دا موږ تاو نو دا ټایټینګ کوي واپس چې دغه کو دا څه کوي لوزینګ کوي دې تاسو وي سکریو جیک کله چې موږ په ایکسکاویشن کې په سی ټایپ سایل کې ایکسکاویشن کوو او په هغه کې موږ د لرګي د تختو یا د وسپنې د تختو استعمال کوو او په منځ کې ول سور کو سپورټو د سکریو جیک د ټایټ کېدو لپاره په دې تاسو ویل کېږي شورینګ پوهیږئ کنه اسانه ده ګورئ انتهایی اسانه ده منځ کې ستاره اوس لکه ته وګاډې د خېجې بره کنه خو ته چیک تاو کې کنه ګاډې بروخي دي کنه پريشر والی لاندې نه بروخي دي څه ته منځ کې یو طرف ته تخت ورکړه بل طرف ته او په منځ کې د ولجې کور کوغه دي تاو بونه د ولمې په ټیټ په ټیټ دیوم کې ون نه کوي او دیوم کې ون نه کوي دې څه وایي شورینګ ٹھیک شو نو یوزینګ wood or metal plank to support excavation walls using screw jack is called shoring. आसान है आसान और सिंपल है में using metal or wood planks to support excavation walls using screw jack is called shoring. सब किसका सिंपल है हाँ और ده بتاع سوم كي بكتني كي إن شاء الله تسي وتايم راشي يتاسو بقالتك سايل تايب سي قالت بالشقي يا بديس تغير يا غبط اي كبا دغني كيجي نو بك سلوبينج كيجي نو بك بنجينج كيجي possible بني بس سلوبينج و بنجينج possible نه بیا بتاع شقوي شورینګ مکوي ٹھیک ده دا third method دی fourth method څه دی fourth method دی مثال په تور هغه it depends it can be 50 feet it can be 100 feet it depends on the but the soil type should be type C or type B because it should be a soft soil type. دا یو soft soil type او دا په تابانه واپس د دې د کیوین خطر ډیره زیاته ٹھیک شو نو موږ وسکو موږ بیا کوو شورینګ 10 feet 20 30 په شورینګ کو پرس کا په بنچینګ او په سلوپینګ باندې پاسبل نه بیا وسکه شورینګ باندې ځکه دلته کې ماشينري یوز کو سوچو کا دلته کې سکریو جیک لګاو انسټالو سکریو جیک او دلته کې موږ چې میټل پلانټ استعمالو د لرګي یا د اوسپنې تختې استعمال ته دا پورس شو کنه دا به پورس مونږ کوو دا دیوال مونږ به پورس ودرو په خپل قوت یا په خپل طاقت نشي ودرېږي ٹھیک ده دې ته شورینګ وایي دا تھرډ ټایپ دی ها فور ټایپ څه دی ټرنچینګ او دې ته بل نیم څه وایي شیلډینګ ها ګوره ایکسکاویشن او ټرنچ کې څه فرق دی بس نه بیا یې بیا ایکسکاویشن او ټرنچ کې مین ډیفرنس دی ایکسکاویشن په ټرنچ کې به کم دی ډیپ سی وای او ویټ پکې ٹھیک شو مثال په تور دلته کې تا یو نالې جوړ کړې ته تعالی په سعودي کې چا ټاسک در کو یو کمپنی کې دا اکټیویټي درکا چې ته مونږ لا 200 میټر ټرنچ جوړ کا او صدا پاره په دې کې مونږ ګیس پایپ لاین انسټال او څه شي ګیس پایپ لاین ته به ټرنچ جوړې ٹھیک شو او الته کې تا ټیسټینګ وکړو چې سایل ټایپ چې کوم دی الته ټول شګه ده سایل پکې سره ستنه شګه ده ټول مثال په تو نو دا څه شو انتهایی صاحب شو کنه سی شو کنه نو ته بیا څه کې یار ته ورته کودا لوي شګه راځي کودا لوي شګه راځي واپس راځي کنه شګه نو بیا بس کې او جوړې ته ټرنچ 200 میټر کې 200 میټر څومره دی لکه دا ځای واخلا د بادر خانه اجرا اجي بادر خانه اجرا چې دا دې ځګنه 200 فوټ تا
زه یو پایپلاین د دې ځای نه بوزم حاجي بادر خان اجرې پورې په ټرنچ کې په نالۍ کې دله زه د دې لپاره څه کوم څه وکړم ټرنچینګ ټرنچ به جوړوم کنه ها نو په ټرنچ کې بعد د کیو ان نه بچ کېدو لپاره څه کوم اسی تاسو آیډیا شته زه به په هر 200 میټر کې چې 200 میټر دی کنه نو چې زه مثال په تور هر دلته کې ما وکړو ټرنچ ما جوړ کو 5 فیټ ما ټرنچ وکړو کنه ٹھیک شو یا 10 فیټ ما ټرنچ وکړو 10 فیټ 10 فوټ پسې زه لاړم ټرنچ لکه دې ځای نه والا دې ځای پورې ما دا ټرنچ وکړو دا یو ټرنچ دی مثال په تور او که زه په مخ کې ځم نو دا ټرنچ واپس ورځي نو زه به دلته څه کوم دلته به زه ټرنچ باکسز انسټالوم څه شي ټرنچ باکسز اوس دا یو ټرنچ وکنه ویډ ته 50 فوټ ته یا ویډ ته 5 فوټ ته او هایټ یې څونه دی هایټ یې کوم دی 10 فوټ ته نو څه شي دی ټرنچ ته کنه ها اوس د دې لپاره به زه څه کوم چې دا ټرنچ برقرار وساتم زه به مخ کې زم زه 200 300 میټر تر رسوم کنه نو چې مخ کې به زم دا شاته راغورځي نو څه به کوم ټرنچ باکسز دا سي باکسز ګوره دی خو ګوره ها دا سي باکسز یې دا څه وایي ټرنچ باکس زه به ټرنچ باکس انسټالوم چې څونه ډیګینګ کوم هغه به ټرنچ باکس انسټالوم او مخکې بزم نو یوزینګ ټرنچ باکسز to avoid cave-in is called trenching. Simple خبره ده. Using trench boxes. Trench boxes به تاسو البته ویني بلکې نت لیول کې تاسو به وسوم خي. هم دغه شان شیز دی. باکس دی، بکس دی. بکس دی به یو شیز کې هو دیوال په یو بل طرف نه نشي راغورځي. دا څه وایي trench boxes. Trench boxes ما استعمال کړه د trenching دغه نه بچ کېدو لپاره د cave-in د بچ کېدو لپاره. ځکه چې د دې د لینث ډیر هاي دی. زه trench جوړوم. trench نالۍ ته وایي. یو 200 فوټ نالۍ جوړوم. یا یو 200 فوټ لخته جوړو 200 فوټ 200 فوټ کې چې 10 فوټ کارو کوم نو مخکې چې زمونږ لا 10 فوټ راځي شاته راغورځي نو د 10 فوټ کې به څه کوم ټرنچ باکسز به انسټالوم نو انسټالینګ یا یوزینګ یا انسټالینګ ټرنچ باکسز ډیورینګ ایکسکاویشن is called trenching or shielding excavation ته کې او ټرنچ جوړه نو په هغه کې ته ډیورینګ ایکسکاویشن ډیورینګ ټرنچینګ ته ټرنچ باکسز استعمال کې انسټالیات او مخکې ځي نه دي ته موږ شوی شیلډینګ او ټرنچینګ ٹھیک شو پوه شوي کنه ټول په پوه شوي ها اوس مخکې ځو نور د کې امپورټنت یو څو سيزونه دي هغه پکې کوو ها ما تاسو ته وی چې په دې کې یو پوینټ امپورټنت پوینټ څه دی چې all excavation deeper than 1.2 meter or 4 feet is called confined space ګوره هر excavation چې هغه 1.2 فوټ نه کتی یا د 4 میټر 4 فوټ نه 1.2 میټر او 4 فوټ داسې شي دي سیم دی یو میټر دی یو فوټ ته بس یو شي دی یو د اوشا سټانډرډ دی 4 فوټ 1.2 د نیبو سټانډرډ دی یا میټر او یا فوټ یو سړی وایي 15 دغه ما زه شپږ فوټه ما او هغه بل ورته چې شپږ فوټه نه ته سونه یو نیم میټر سونه نو دا د یو خبره ټیک شو کړې بل لا ټیک شو دوه شي شو کنه یار لږ جواب راکوي 4 فوټ او 1.2 میټر څه شي دي سیم دی او 4 فوټ د څه سټانډرډ دی او سټانډرډ او 1.2 فوټ د چا سټانډرډ دی نه بو سټانډرډ اصل چې تاسو په انټرو کې پدې کې غلط شي چې تاسو چې نه پور پیټ هوته ته نه 1.2 میټر ته دوه سیم دي سټانډرډ جدا دي یو د یو کې سټانډرډ دی 1.2 میټر او یو د امریکا سټانډرډ دی 4 میټر 4 فیټ خو کا خبره ده کنه مړه خو یو کټ شرط اسمبلی او یا ته اسمبلی کنه نو منځ د املا وري منځ راځي ټیک تک نو پدې کې کنفیوز کیږي ما ها ٹھیک شو دا وران کما ها all excavation deeper than 1.2 meter or 4 feet is called confined space ٹھیک شو ها او بیا به confined space کې به موږ سره بیا کم hazards دي excavation موږ کوو نو سبي toxic gases بل څه deficiency of oxygen بل څه engulfment ته وي چې د برنه په هغه کې خاور راشي flooding د برنه په هغه کې اوبه راتلی شي ٹھیک شو نو دغه له بیا موږ خپل کریکټو ایکشنز یا کریکټو میجرز ورکو کریکټو میجرز هغه لپاره څه دي مثال په تور یو excavation دی ډیپر دین 1.2 میټر دی او الته د اکسیجن کمې موږ څه یوز کوو ریسپایریټر سکاوا ٹھیک شو موږ څه کنټرول میجر به سکاوا بل به څه یوز کوو لکه مثال په تور الته کې ټاکسیک ګیسز دي نو بیا به څه کوو
ګیس ټیسټینګ وکړو څه وکړو اترایز ګیس ټیسټر به راولو او هلته به ګیس ټیسټینګ کوو ها بیا مثال به طور هلته کې ډېر زیات ډسټ دی خاوره ده دوړه ده ساه دې بندېږي دونه دوړه ده ته ټیکنګ کې که نه او هغه راک هغه د خټه خاوره نه هغه چې کومه دوړه وباسي نو د هغې لپاره به موږ پروټیکټیو ایکشن څه دی وینټیلیشن خو دی خو بل څه شی دی سکاب هم دی او په فرض که سکاب باندې نو سکاب په ځای به څه کې ډسټ ماسک یوز کړي ډسټ یوزینګ ډسټ ماسک ډسټ ماسک پېژنې لکه دا کوم چې عام ماسک دی دا هم ډسټ ماسک دی ټیک شو که فرض که دلته اکسیجن برابر دی ټاکسیک ګیسز نشته ای جي ټي راغلی ټیسټینګ یې کړی اکسیجن برابر دی ټاکسیک ګیسز نشته نو بیا تا ته سی بی ته هم ضرورت نشته او بیا تا ته دغه ته هم ضرورت نشته څه ورته وایي وینټیلیشن ته اکسیجن هم برابر دی خو څه شی صرف دومره ده چې ته ډیګینګ کې نو دوړه ډېره ده نو دوړې لپاره کنټرول معیار څه شی دی ډسټ ماسک دی ټیک شو دا یو څو خبرې پکې تاسو ګورئ دا امپورټنټ پوینټس ټیک شو ها بل امپورټنټ پوینټ پکې دی چې د ایکسس لپاره به مونږ په 7.5 میټر او په 25 فوټ کې لیټرل ټریول ډیسټنس دې ته څه وایي اما تاسو وخت پوه کړئ کنه چې لیټرل ټریول ډیسټنس دا څه شی دی د دې ځای نه والا دا پوینټ دا پوینټ 0 دی څه شی دی او دا پوینټ څه شی دی دا پوینټ 10 پوینټ دی دا 10 فیټ پوینټ دی د 0 to 10 فیټ ځای کنه دې ته څه وایي دې ته وایي لیټرل ډیسټنس خدا ته سټیپ وایز راکوزیږي نه 10 فوټ خو ته ځای کنه مخ کې خو ته سټیپ وایز راکوزیږي نو دې ته څه وایي لیټرل ډیسټنس نو په لیټرل ډیسټنس کې به موږ څه کوو په هر 25 فوټ کې به څه کوو we provide ladder or axis हर 25 फुट के बमूंगा पर लेटरल डिस्टेंस के बमूंगा पर हर 25 फुट के बमूंगा सब को प्रोवाइड को लेडर आसान खबर है ठीक छो ऊपर इसका पौड़ा ही नहीं रुपया होता था खतरे से उनरा कुछ देश ठीक था हां बया मख की जू नूर چې کوم د دې دغه دي کنه هغه دادي کنه چې موږ به سپویل د کم چې د اسکویشن موږ کوم ملبر وباسو سایل هغه ته سوې اسکویشن سایل یا اسکویشن سپویل د دې اسکویشن چې موږ کوم ملبر وباسو د دې نه دې ته سوې دا ملبر چې کوم ده دې کې چې دې ته سوې اسکویشن سپویل یا سایل یا سپویل مو ته ویل شي ٹھیک شو तो دا به موږ کوم ځای کې لوکیټ کوو دا ډسټنس دی سونه 0.6 میټر سونه اور 2 فیټ دا خبره به موږ کوم ځای ته ورولو دې ځای ته به ورولو کوم ځای ته دلته هم ویریفیکیشن کړی ٹھیک شو کله دې ته په دې ایج باندې به خبره نه ورولې په دې ایج باندې به څه کې خبره نه ورولې ځکه بیا دلته کې تاسو سره د کیو ان خطر ده وای نه شي پورا چې کله موږ دا سپویل روباسو د دینه دا به موږ اټ لیست کم از کم دغه هدا نه دی معلوم دغه هاتو 10 فوټم کې دی شي 20 30 فوټم تا خو ورزول شي دا خوره دا ملبا خو ګوره کم از کم 0.6 میټر اور 2 فیټ د دې فاصله خیال بساتي سبا کې د دې فاصله په 2 فوټ کې به تو خوره نه چي ملبا بنا چي اکثر تاسو خیال کړی کو دا لختي چې خلک صفاته ظالم بچي مزدوران ټول لټانی کنه چې څنګه بل چوي ایسته په ایج باندې ورګزاره اچھا لخته راشي یا رئیسته ملبو ته بیا ورګزاره شي دا مزدور سي پاکستاني سره خدا ارزي کار کوي کنه اخو ارزي سوچ کوي پاکستاني دی او چې مړه بس ملبو دی راويسته ستا دیاړي ووري دا ستا ټیم پوره شو تا پیسې جب کې واچولې السلام علیکم هل دي خود الته چې تاسو کارونه کوي الته چې مزدور تا ته پته چې اوس د 2 فیټ کې د ډیګینګ کې دا ملبو دی 2 فیټ کې راځو ته به څه سټاپ ودرېګا دا ملبل اول د دې ځای دلته واړو سپورټ روخي دا ملبا د دې ځای نه دې تر واړو تاسو ډیوټي ده کوله ولې ډیوټي دی په جنا اسنه التنه د لیبر دا شکارو کیچ تو ولاړو په ایج د پاسه باندې سپویل رولي او بل څه ایست بیا غدا ور کولیپ شي کولیپ شي نو کولیپ شو هغه زموږ بسو کی بیا ته به زموږ څنګه چې ته ولاړو کې دا به مزور پیلو چې دا ماته دا پوینټ دلته دلې دا پوینټ ته باندې تک دلې دا اپلیکیشن ته باندې تک کړی دی ٹھیک شو په دې اپلیکیشن نه بده ور سپویل لوکیټ کی دا به ګوره پر ایج باندې نه پاتې کی او دا به رولي پر ایج کوئی نشو ٹھیک شو پوینټ مو نوٹ کو ها بل پوینټ ته ها په یو سیف ډیسټنس کې با دا ورن کم کنه والا فکس اپ
ګوره دا کلاس ما په انګلیش کې کوم تاسو ته خو ما ته پته ولګېږي چې یا تاسو په انګلیش کې ډېر ویک یې په دې وجه خو ما دا کلاس ټوټلي تاسو په پښتو کې کوم حالانکې ما ته هلته په یوټیوب باندې کسان وویل په دغه چې یاره سر کلاس په انګلیش کې خو ما جست تاسو لږ یو غډیر دي خو بیا مې تاسو دا کلاس په پښتو کې علم هم چې تاسو پوه شئ او په دې تاسو نه پوهېږئ نو بیا خو بله څه طریقه نه راځي ګورئ ټیک ده اسانې خبرې دي انتهایي اسانه ماشومانو ګپ دی ها مثال په تور دا یو ایکسکاویشن دی دی خو وګوره دا څه شی دی ایکسکاویشن مثال په تور دا سرفیس دی دا څه شی دی سرفیس دی د ایکسکاویشن کې چې دا کوم دغه دی ملبه ده دا به موږ څه کوو دا ډسټنس او دا ډسټنس څومره دی 2 فیټ او په دغه کې څومره دی 0.6 میټر دا د سټانډرډ دی دا د نیبو سټانډرډ دی دا 2 فیټ څه دی دا د اوشا سټانډرډ دی ګوره که ته په سعودي ارامکو کې کار کوې ته به 2 فیټ استعمالوې که ته په نان ارامکو کې کار کوې نو څه به کې 0.6 میټر دواړو یو ډسټنس دی پکې انچ فرق نشته خو لکه صرف ټرمینالوجي بدله ده ارامکو والا به دا ایکسپیکټ کوي چې دی به 2 فیټ یاد او دغه والا به نان ارامکو به دا ایکسپیکټ کوي چې دی به 0.6 میټر یاد خو که ته ورته 2 فیټ هم یاد کړې که نه نان ارامکو والا ته نو څه مسله نشته ګورې دا نه چې تا به پیل کوي هغوی د یو بل سټانډرډ مني ښه نیبوس والا د اوشا سټانډرډ مني او اوشا والا د نیبو سټانډرډ مني دا د یو بل خلاف نه دي ګورې اګینسټ نه دي دا د یو بل سره پیرلل روان دي څنګه چې د ګاډي دا دوه پهیي که نه د ریل ګاډي که یو پټلۍ هم یو انچ مخ دې خوا شوه نو ګاډی به څه کېږي اوړي به نو داسې دیم پیرلل روان دي ګورې که داسې یو بل سره معمولي پوینټ هم خلاف کېږي که نه نو دا ټوله سیفټي به یې تباه کېږي لکه سیفټي بیا نه پالو کېږي ټیک ده خو صرف په میټر او په فوټ کې فرق دی ها ته به داسې پوینټسونه په ډسټنس کې راولي 2 feet away locate spoil at 2 feet away from the excavation wall excavation the wall نه بسونه 2 feet away به دغه لوکیټ کې ٹھیک شو سپویل ها بل بس کې بل دا خصوص دا 2 feet شو کنه دوه طرف 2 feet ا دې دوه پټه کې وګوره کم از کم تاسو دغه نه چوي ها ګن نه چوي دا ایجز دې ته چوي ایج په دې ایج باندې با کم از کم سپویل نه چوي نه به پرېږدي ها فرست د ټول امپورټنت کنټرول مې اقدام دی ګوره چې کومه ملبه راځي او په دې ایج باندې نه پرېږدي خو ورکر په دې ایج باندې ځان د کار خلاصوي په دې ایج باندې ملبه پرېږدي ته به څه کې دا به ورکر سټاپ کې او هغه باندې هغه دغه راړي او په فرض کې داسې کړي ته نوې ترالي او داسې کړي نو بیا به څه کې ورکر به جرمانه کې څه به کې جرمانه به کوي 100 ریال جرمانه کو 200 دی کو یا که غریب دی پرس ورکر جرمانه کې نه نو څه به کې هغه له یو وارننګ ورکړي څه ورکړي یو وارننګ که په سبا ته بیا رالي او بیا د سیم کړو بیا به څه کې بیا به جرمانه کې څه به کې جرمانه کې به 100 ریال جرمانه ورکړي که بیا په درې مورس بیا قچل کړو کنه اترالي نو بیا به سل کې چې لاس نه به نشي د سایت نه به وباسي ارزي تور به وباسي خو باسي لاس نه به نشي او ته راځه راځه شابه خلک پولیس خلکو ته نو راځه شابه راځه وي ته زموږ ملمه ته به د سایت نه وباسي دا پاگل دی ته یو ورځ د وارنینګ ورکو د بیا په سبا بیا وایلیشن وکړو ٹھیک شو سبا له بیا رالي بیا وایلیشن وکړو ته بیا سبا جرمانه ورکړه بل سترالي ډیوټي خو ستاره کنه تو څوک سیفټي به سره کنه ډیوټي ستاره پدری مسترالي بیا وایلیشن کړه جرمانه هم دا کړه وایلیشن کړه بیا وسکي سایت نه به وباسي ما سره شړق ملک بنور کې کنسل بم نه کې ګورا سیفټي کې نیگیټیو اټیټیوډ ورس دغه توریانی په سایټونو کار کوي ډېر خطرناک دي جوړین به لیدلی هغه ډېر خو حرامیان او ډېر پاورفل دي هغه سره چړې می هغه کنسلوم کوي هغه گزارم کوي که پرس کته ته پته ولګي چې اوس موب کې ګیرېږي په موب کې څه شي موب پیژنې جامع غفیر دا اوس دلته کې زه یو سیفټي به سره یم او ما سره دي 40 ورکر سونه 50 ورکر او دا 50 ورکر سي دا توریان یو ګروپ دی او ما دا پته ولګي چې یار اوس به غلط کار کوي خو لکه اوس کو زدي ودرومه یا سټاپ کومه او یې چې سایت نو باسم یا ته ویم چې سټاپ یا جرمانه ورکو نو دوی ما سره سکی دوی ما رالي او نونې کوي لکه دی دیوال ته مې وای موب دی کنه ته چا په کار کې خلل کې ته خلل اچي کنه د چا په کار کې خلل اچي هغه ته دا کار په دې طریقه مکو بده وکا نو هغه کې دا زما په کار کې خلل اچي ټیک دا ستاره سپیډ کې خود د ډېر کې تاسو ګیر ته आवाज هیڅ څوک نشته سپروایزر نشته نور داسې په سراوندینګ کې انجینیر نشته
ته یو ځان له سایت باندې کار دی الته ډیګینګ دی ستا 50 سیفټي افیسر دي او 50 ورکر دي او ته یوازې سیفټي افیسر یې بیا به څه کوې دغه ټایم کې به دته بالکل نه وي چې ستا نه به دته وي چې راځه نه به دته جرمانه ورکړي او نه به ته د سایت نه وباسي ځکه دغه یو ورکر نه دی د په وجه دا ټول راپاسي او تا وایي ستا زندګۍ ته خطر ده څه ته ده زندګۍ ته خطر ده مسلمان وجني دي په ایمان چې وجني دي اتوریا ته سنې دي دي ما لیدلي ګوره دغه ټایم کې به تاسو چلو کې ته به یو سایت ته لاړ شي سایت ته یو سایت ته به لاړ شي موبایل به راوالي یو پکچر به وباسي پکچر چې وباسي ستا سره خپل چې کوم واتساپ ګروپ دی د سیفټي سپروایزر او منیجر پکې اډ دی څوک پکې اډ دی سیفټیان دی پکې سپروایزر دی پکې منیجر دی پکې هغه کې بس وکي دا پکچر نه دی یا دا ویډیو دا سایت نه دا ویډیو کلا مو ته خبر نشو ایبه ته نه خبره ویډیو وکړه خو پیو ویډیو په دې مجب کې د موبایل خو دی څه او ریکارډینګ دوه راشه سایت ته هغه ویډیو پاره کې اپلوډ کوو دې پلان وته یا وایسو کا یا ورته ټیسټ کولی چې کار غلط روان دی وایلیشن دی او زه دلته څه کوم زه لون ورکینګ کوم څه کوم لون ورکینګ نما ورکینګ چې دی لون زه واسه زه یې سم نشم کولای مثال په تور دلته کې 50 کسان دی او یو سپی دی دا 50 کسان باندې سپی کنټرول کولی شي دا تاسو ځین مانی چې یو سپی په 50 کسان کنټرول کی 15 کنټرول کولی شي 15 نشي مړه دا ډېر طاقتور ډېر تکړه سپی به زیات نه زیات 2 کسان کنټرول کی دوا یو بل یو ګرو ونه نشي بل نه خو هغه په خټه را باندې کوم کې دي چې د سپی وېستا الټه خراب کی وګوره قطن داسې غلطي بنه کوي بینګ سیفټي افیسر چې تاسو د یو موب باندې ورشي په موب باندې خپل بدمعشي کوي وای هغه د باندې تنګ شول کې دي چې ایکسکاویشن ترې الټا گزار کې چې زمونه راځي یو په نه صحیح سره الټا گزار کې وګوره دا غلطي بنه کوي ها سیکنډ دا شی دی کنه چې ته بدل تاسو کې پدې سوري دا 2 فټ شو دلته 6 فټ تراشه دا شپک پټه 6 فټ دا سنتا 6 فټ دا دلته 2 فټ دا 6 فټ تراشه 6 فټ کې بدل تاسو کې دلته به اوکي هارد بیریکیشن څه شي هارد بیریکیشن څه ته وایي کوم چې د پولیسو دا بیریر لګول خیال لیکلي په گنجا هسپتال مخه ته لګیدلی دا څه وایي هارد بیریکیشن هغه باندې ګاډي ورتلی شي نشي ورتلی هغه باندې انسان ورتلی شي نشي ورتلی یہ تو هارد بیریکیشن پشپک پټه کې بس کې هارد بیریکیشن شپک پټه کې وګوره هارد بیریکیشن ٹھیک تا وس دا سپویل نه دا 4 فټ نه دا 4 فټ ډیسټنس دا سره پر سره پاتې شو دا تا پاتې شو سپویل چې کوم ملبه پاتې کیږي دا بدی زی ترازی ٹھیک شو خو د دې ځګ نه بتو په دې بیریکیشن نه دی خو پته نه گاډي پرې دی ویکل ٹھیک شو نه به ماشينري پرې دی ماشينري پېژنې نه کنه ایکسکیویټر چې کوم دی ایکسکیویټر کوم ماشين دی کوم چې ادا کوي ایکسکیویشن ګډینګ کوي دا ایکسکیویټر بم په دې ایج نه راولي ها په دې ایج به نه راولي تر څو پوری تا انټل شورینګ نه کړي یا بهترین دغه نه کړي بنچینګ نه کړي یا سلوپینګ نه کړي نو ته وګوره کدا په 90 ډیګري باندې نو ګوره ایکسکیویټر بدل نه راولي ایکسکیویټر کم از کم 6 فټ کې اوی ولاړی څونه 6 فټ ا دې ایج باندې کم از کم نه راولي کدا دې په ایج راوښتل نشي لوګو دا وګوره غټ نقصان دی دا غون چې څونه تا کودای کړی دا په سکندونو کې ته ویني چې دا بل د ورزيږي نقصان به مو کی پراپرټي ډیمیج به مو کی ورکر به زخمی کی او کې دې چې د ماشينري موټر گزارش کوم ماشينري ور گزارش ولا څه چل دی کو پراپرټي ډیمیج دی کو هغه کې اپریټر ور گزارش هغه زخمی شو یا مړ شو څه چل شو فټالټي وشو څه شي کپای کې ورکر لاندې زخمی شو هغه باندې خاور ورل بیا څه شو انجری وشو ور دې ټول خبر ته خیال ساتي په 2 فټ اوی کې با سپویل ورچه ملبا په 6 فټ کې به هارد بیریکیشن کې دا ورته چا ذمہ واری ده دا ستاسو ذمہ واری ده ها بل موږ بس کو ایکسکیویشن عام چې کوم دغه دي هازارds دي هازارds څه ته وایي anything that has a potential to cause you harm یا give harm هر هغه چیز چې هغه کې تاسو رایت موجود دي تاسو نقصان درکولای شي هغه ته هازارد وایي په ایکسکیویشن کې کامن هازارد یو موږ موست امپورټنت هازارد وی کیو ان دا کیو ان د لپاره موږ سلور طریقې وي هغه کمی وي سلوپینګ بنچینګ شورینګ شیلډینګ دا کیو ان او کیو ان دا دغه غټ هازارد دی بیا موږ وی چې را په 2 فټ اوی کې به موږ څه کوو سپویل دا ایکسکیویشن ملبه ورځو ټیک شو په ایج د پاسه باندې ایکسکیویشن ملبه نه ورځو په ایکسکیویشن وال په ایج باندې به موږ ملبه نه ورځو
بیا موږ دا وی چې یاره کم از کم 6 فیټ کې باخوا موږ څه کوو هارد ویریفیکیشن کوو ایکسکیویشن د 6 فیټ اخوا هارد ویریفیکیشن کوو بیا موږ څه اوس موږ څه وایو دغه خو یو مین هیزرډ اوس موږ وړو هیزرډ ته راځو وړو هیزرډ ته کامن هیزرډ اف ایکسکیویشن چې موږ ودی کلو کو نو په دې کې فرست هیزرډ څه کېدی شي تاسو راته یو 1 بای 1 وای خیر یو هیزرډ راته وای کېون خو موږ وی مړه هو ها ټاکسیک ګیسز کېدی شي نو ټاکسیک ګیسز لپاره څه کوو ای جی ټي برازي او ګیس ټیسټینګ وکړي ٹھیک ده بل څه کېدی شي د افیشنسي اف اکسیجن لپاره څه کوو سکاب یوز کوو بل باغې لپاره څه کوو ventilation force drop ventilation وکړو او بل څه flammable gases لپاره کوو flammable gases موجود هم څه کوو force drop ventilation ٹھیک شو او induced drop ventilation کو پکارو په کوم ځای کې لکه اوس دا دیوال له دام د ایکسکیویشن دیوال یو اغم دی مثال په تور په ځان کوی ښه په دې دیوال باندې موږ یو پیپر راکوس کو هغه دلته د ایکسکیویشن ته دنه هوا راوړي د برنه او هغه ته موږ یو پین وستو بل یو ایگزاست پایپ موږ وستو ایگزاست او هغه د ایکسکیویشن نه بار او باسي دا کم چې دنه هوا راولي دې ته سوې دی فینتا او هغه فینتا سوې دا به موږ ویل دي ښه دا به سي فورس ډراپ دې ته وایي فورس ډراپ وینټیلیشن فورس ډراپ وینټیلیشن او د دې پر سر کې به یو فین لګیدلی د دې په هغه سر کې به فین لګیدلی په دې سر کې به ایگزاست لګیدلی دې به بار رو باسي دې دغه ته به فورس ډراپ کوي لاندې او برابر موټر لګیدلی فین لګیدلی او د دې په هغه سر کې به یو بل فین لګیدلی هغه به بار سي ایگزاست پکای هغه ته سوې induced drop ventilation دوانه ventilation دی ګوره ښه ځل کوی کوي دا یو د اوټ نه ان راولي هوا او دا یو د ان نه هوا اولي اوټ تا دوانه د سوي لیکي ventilation او دا یو د کم چې د بار نه دنه هوا راولي د سوي force drop ventilation او دا کم چې د دنه نه بار هوا وباسي هغه ته سوي induced drop ventilation په دې شنو دا ګوره صرف دا نه چې ته په خپل ذهن کې پوه شې چې ته دا ټرمینالوجي زده کې وګوره په ټرمینالوجي ته نه پوهه کنه نو ګوره تاسو چې کومه د سیفټي د ډیګري دا کنه نه بوشته ایوشته او شاده دا سپر دي سدي سپر دی ګوره د دې ورسره پیدا نشته ایمان لرته دا به تاسو ریم غوته ته چیرته انډیوس ډراپ وینټیلیشن پیژنې فورس ډراپ څه ته انډیوس ډراپ څه ته وي ته به بیا څه ته به ګورې سي نه ته به ته چې کوم د بار نه ایکسکیویشن ته یا کنفرنس سپیس ته دنه ایر فرش ایر راولي هغه ته سوې فورس ډراپ وینټیلیشن او کوم چې د کنفرنس سپیس نه یا د ایکسکیویشن نه بار هوا وباسي هغه ته سوې انډیوس ډراپ وینټیلیشن ورته د خبرو ځان کوی ښه ها پس تا په موږ سره کې دي چې پالا پرسن د ایکسکیویشن په دې دغه باندې موږ ویریفیکیشن هم کړی دی کنه موږ به سیف بینګ سیف ټی اپ سره دلته موږ ورکرز هم نه پریدو ښه دلته موږ آوټسایډرز نه دي دا به موږ نه الاو کوو ښه آوټسایډرز ورکرز به الاو کوو ورکرز ورکوزیږي کنه چې کله ورکوزیږي راخیږي اب الاو کوو او آوټسایډر موږ دلته سکو په دې ایریا کې آوټسایډر نه الاو کوو ٹھیک شو نو که په دې کې آوټسایډر راځي نو دلته به سي یو کس ورګزار شوی ته سوې فالا پرسن فالا پرسن څه دی دا یو هیزرډ دی چې یو کس ورګزار شو ایکسکیویشن ته دا فالا پرسن دا یو هیزرډ دی او د دې کنسیکوینس کې دی انجری او ډیث فټالیټي دا ایکسکیویشن ډیر ډپ کی او دا ورګزار شنو obviously بیا به مړي او که ایکسکیویشن راځي ډیر ډپ کی نه نو بیا به سي لاس پوي ماتي نو انجری به راځي نو یا به انجری راځي او یا به فټالیټي راځي نو د دې نه بچ کېدو لپاره کنټرول میجر څه شي دي کنټرول میجر څه شي دي بیریکیشن دا بیریکیشن دا مسلمان دا پرې یو دین ته پته ده پرې کیمه کې داسې د سيزونو کې چې یو سیز په سلو سيزونو کې کار کوي دا بیریکیشن هغه شی دی کنه چې دا په سلو سيزونو کې کار کوي دا ټول سیفټي ده دا په دې مثال د سپیرکو دی دا په سینې کې کار کوي دا په معده کې کار کوي دا په دماغ کې کار کوي دا په تبه کې کار کوي ملټیپل دغه دی دا بیریکیشن ور یو خدا کس بچ کې لاندې وي ورغوږي آوټسایډر ٹھیک ده آوټسایډر دی یا ورکر دی ورکر له خو ته پی پی ایز ور کړی کنه ورکر له تا لیډر مور کړی پی پی ایز دی مور کړی ورکر خو بسې پوشي او راو بخي خو اس کا آوټسایډر راځي او داس دې ته درځو خړول لاندې گزار نو سبه یا مړی او یا زخمی نو دغه نه بچ کېدو لپاره بسې ته بیریکیشن کې ٹھیک شو نو پالا اوبجیکټس د پالا اوبجیکټ لپاره موږ څه کوو چې د سیستا د دغه ورغزار نشي څه سامان څه ټولز او اوزار ورغزار نشي د ایکسکیویشن ته هغه لپاره موږ کنټرول میجر څه شي بیریکیشن په ایج باندې چې کم بیریکیشن کیږي دا په ایج باندې چې کم بیریکیشن یو دا بیریکیشن دی او یو دا بیریکیشن دی
دا برسي سره پاري pile up object and person both لپاره ها دا verification especially د pile up object او person لپاره دی چې دې ته کس ورغځار نشي او object ورغځار نشي یا دا کوم سپویل چې موږ ته بار راوښته دي کپرس کا دا سپویل واپس دي ته ورغځيږي د دې لپاره موږ په ایج باندې سکو verification کوو ایج باندې موږ سکو ګوره دا ډېر کامن خبره ده ایج به موږ خامخا verification کوو ها ٹھیک شو ها کیو ان collapse of edges کیو ان راځي نو collapse of edges د edges collapse راځي کنه هغه لپاره وسکو موږ اوس ویلې دي ګوره ها په ډیټیل سره ویل کیو ان نه بچ کېدو لپاره وسکو کیو ان نه بچ کېدو لپاره سره طریقې دي شورینګ شیلډینګ بنچینګ او بل څه دي ټرنچینګ ها فلډینګ کې دي چې کنه پدې کناره باندې پرس اوبر علي څه اوبا واټر دا اوبه دې ته ورغورځيږي کنه فلډینګ کېږي نو هغه لپاره موږ څه کوو سایډ ویریفیکیشن دی په ایج باندې به موږ دلا آیسولیشن کوو څه دلته به موږ ایج باندې ویریفیکیشن وکړو او دی واټر لا وسو کو دی بولا وسو پازیټیو آیسولیشن دا ته وای کنه ځان کوی کې ګوره سبب تاسو په ټرمینل جنه پويږي بیا وګوره بیا به پاینیر کې نیسی بدنام پازیټیو آیسولیشن دی ته وای چې د وبولاره او د دغه لاره یو ده ایکسکیویشن لا دا به یو بل نسکی جدای براولي خزه به خاون نه جدا کی خزه چې خاون سعودي ته لاړ شي خزه دلته پاتې شي شي یو بل نه جدا شي کنه نو څه شو آیسولیشن شو کنه نو دا ته وای پازیټیو شو آیسولیشن نیگیټیو نه نیگیټیو هغه ته چې سره راولي کې خزه استطلاع کوي پری کی دي ایته سوې نیگیټیو آیسولیشن یوه پازیټیو آیسولیشن دا سره زی د خاص مقصد لپاره د خزه دی بچولا مستقبل جوړي ته وای پازیټیو آیسولیشن نو ته دلته څه وکړه پازیټیو آیسولیشن وکړه وبولاره دغه لار نه جدا کړه روف بدل کا روټ بدل کا ته وای پازیټیو آیسولیشن ګوره دا الفاظ ګوره تاسو ته څوک هم ګوره چرته نشي ویل تاسو ډېر غټ کلاسونه وایي ګوره دا الفاظ تاسو څوک یوز نه کوي ګوره او تاسو په دې په شرمان مو کوي چې تاسو کله سعودي ته لاړ شئ یاره کاش مونږه کلاس په دې طریقه غسته چې مونږ ته خلکو دا ټرمینل کې خو دلې و په پښتو کې هم هر سړي په یو کړیو پښتو کې خو تاسو یو کوم چې لار بده وبولار بده ایکسکیویشن لارې نه جدا کی خو دې ته وایي څه حاصل دې ته وایي پازیټیو آیسولیشن پوه شئ ها next thing is underground services like water line electricity line کله چې تاسو ایکسکیویشن کو دای کوي کنه په یو ځای کې نو فرست اف آل تاسو وګورئ چې په دې لکه دلته کې وځي ایکسکیویشن کومه آیا په دې کې د بجلی تارونه خو نه دي تللی انډرګراوند یا په دې کې د ګیس پیپونه خو نه دي تللی انډرګراوند یا په دې کې د انټرنیټ کیبل خو نه دي تللی انډرګراوند دا وګورئ کنه که پر څه دا پکې تاسو ډګینګ شروع کړئ او دغه کیبل وخی او ماته کې خراب کیبل کټ کړئ یو لکه چا خبر وي د باران نه پټېدم ناوی را دې مشه شو ته ګیس پیپوي والدي او ګیس ټول لیک شي او دا غینه یو غټه مسله جوړ شي دما کوش هغه لپاره خو یو سپارک بس پوری کنه انت بس اور بل ولګي هر څه به تباہ بر یا تر بجلی ایکسیویټر دی لګیا کړه ورته کې د بجلی غټ پاور لاین ته لري او ایکسیویټر هغه چې ته ورور شي دو او څه چلو شو اپریټر است پر پیدو اپریټر هم ورشو اور سوس ولې دل ایکسیویټر هم لاړه تباہ شو دا بسې دا یو ګره میجر هزارت دی چې لاول بتاسو سره ولې لاول بتاسو ډیټیکټر ماشين ډیټیکټر براوړي څه براوړي کیبل ډیټیکټر راوړي چې دلته کیبل ته لري یا میټل ډیټیکټر دا دوه ماشينان نه دي یادو ساتي ها یوټیلیټي لاینز دا څه شي دي دا د ایکسکیویشن هزارت دی ها ایکسکیویشن څه دی هزارت دی او کنټرول مې یې سره د یوټیلیټي لاین کنټرول مې یې څه شي دی کنټرول دې څه شي دی using metal detector or cable detector پاکستان کې خدای چې نشته خپل تشته ګورل ته دې راځي ته بتاته چې غب شپ کوي چې بدونه ماشينان په پراتی ته چې دا کم ماشينري ده ولې هغه سعودي عرب دی ښه اډوانس کنټری ده ورته سره په شانتي دغه نه چې ته اوس دا ولته کې ګورې چې ته سشتو کنه چې لګ لګ خدای وکي په قرار نه انت په ډیټیکټر ماشين راوځي ګور او بتاته خو چې دلته کې لاندې پاور لاین شته په 2 میټر کې 25 میټر کې 20 میټر کې 10 میټر کې 5 میټر کې پاور لاین شته انټرنیټ لاین شته دغه شته ګیس پایپ لاین شته نور شته نو دې لپاره بس یوز کیږي
मेटल डिटेक्टर او بل څه केबल डिटेक्टर. ها لوز ګراوند سویل انسټیبিলিټي. لوز ګراوند مطلب دا چې تاسو ما وخت وی چې سویل ټایپ کنه سویل ټایپ څو دي 3 بس ته ایر کنه اے څه شي دي هارد دي بي څه شي دي میډیم دي سی څه شي دي سافت دي. ها سویل انسټیبিলিټي دي ته وی سویل انسټیبিলিټي لوز سویل څه شي لوز سویل لکه خټه یا بیخي نرمه خاوره غیره پره دي ته وی سویل انسټیبিলিټي چې لکه هغه سویل سټیبل نه ده. اوس داس مکه دا مثال په تو دا سټیبل ده دې کې موږ بیګینګ کو دا سټیبل دا به نه خورځي. اوس یو ځای کې لوز سویل ده لکه خټ ته هغه تخټان دي دا ټیکټر ورځي وراډه کوي په ایکسیلیټر باندې راډه کوي هغه څه شي ده لوز سویل دی. نو کو پرسته په دې لوز سویل کې د ایکسکیویشن کې نوغي کې به سي نوغي کې بتا ته بیا راځي سویل انسټیبিলিټي څه به تر راځي سویل انسټیبিলিټي دا څه نه یاد ساتي پوره تاسو ډېر پکار راځي. سویل انسټیبিলিټي څه شي دی دا هیزارد دی او دا اکارډینګ ټو اے بی سی کپرس کا سویل سی ټایپ یا بی دا هایلی انسټیبل ده هغه کې بټینګ نه کی آسان سره او کو کېږي نو بیا به څه کې کېوین بکی ٹھیک شو. د دې لپاره موږ وخت وی د دې لپاره کنټرول میجر څه دي د دې لپاره کنټرول میجر څه دي سلوپینګ بنچینګ شورینګ او بل شیلډ. ورته د هر یو چیز لپاره خپل توري د هر یو چیز لپاره هر اصول لپاره خپل کپسولي دا ورېدلې دي کنه د هر یو چیز لپاره خپل توري د هر یو بیماری لپاره خپل جړی بوټي ٹھیک شو د هر یو چیز لپاره خپل علاج دا نه چې تاسو سویل انسټیبিলিټي دا او تاسو ته سلوپ بنچینګ شروع وکړي دا خو دې لپاره ټیک تا مثال په تور اوس یوټیلیټي لاینز دي هیزارد هغه د یوټیلیټي لاینز دي تو هغه ته چې اول خلک د سلوپینګ وکړه نو بیا به سي بیا به خلک خان دي تا ته وایي چې راځه تا ته چا د سیفټي تا ته چا خو دی انجینیر به ني دا نه ګوره دا کارونه به تاسو انجینیر په ځای کوي دا کارونه به تاسو انجینیر په ځای کوي په یو سایت باندې دا نه چې دا به ته आवाज کوي انجینیر به موجودي ٹھیک شو. خو ورس کا ته د یو کریکټو اکشن د بل لپاره استعمالي ان کړي نو بیا به سي یا به ته به خان دی د سایت نه به وباسي سپروایزر راغلی د سایت نه وېشته ٹھیک تا ها केबल डिटेक्टर ورک پرمټ خو دا ورک پرمټ تفسیر اسم کنه دا ول چې ایکسکیویشن شروع کې نو سبا دي کنټرول میجر کې دا خو زره فلحال جو هیزارد تاسو کوي کنټرول میجر خو روان دي ٹھیک شو. ها لوز سایل خو شو کنه کولیپس اف ایڈجسنٹ سٹرکچر دا ورن کما collapse of adjacent structure دې تاسو وایي تاسو اوس لکه دونه سره سره پوي شوی یې adjacent structure څه ته وایي مثال په تور دلته دا یو بلډینګ دی څه شي بلډینګ دا څو فلور بلډینګ دی 1 2 3 4 څلور فلور بلډینګ دی دا څه شي دی دا ګراوند دی یعنی دلته کې مثال په تور تو د سره بالکل چوخ ایکسکیویشن سٹارټ کړي څه کې دلته ایکسکیویشن کې نو بیا دلته څه خطر ده دا بلډینګ هم د ایکسکیویشن تر اوځي کې کنه براوځي نو دې خبره پټي غټ خیال ساتي د سره به ایڈجسنٹ چې کوم دی لاول کوي نه او کوي نو هغه په هارد سایل کوي سایل ټیسټینګ وکوي بیا به څه کوي په دې کې بیا شورینګ یا سلوپینګ یا بنچینګ کوي سبا کوي شورینګ سلوپینګ یا بنچینګ وکوي ورې ډایرکټ په 90 ډیګري کې د سره راکوزيږي او دا بر بلډینګ د سلور چتا لس چتا شل چتا دا ټول بلډینګ به راکوزولي او د اربون روپو نقصان لري کړي څه لري کړي د اربون روپو نقصان ظالم هغه 5 سٹار هوټل ولا به تبا کړي ابو چې دا زوګ راغلي ظالم خو د غر کو دا خو د ټول ژوندۍ هر څه به وړل تبو برباد دي خلاص او په دې کې به نور نقصان نقصان دي په خلک کې شي کې بر په اپارټمنټس کې په دې کې به لاندې دنیا پراپرټي په دې کې به خلکو گاډي ولاړي په دې کې سي هر څه بغیر کو تبا کی نو ګره اسنه ځان انجینیر ټول کې وراشي دلته کې 90 ډیګري کې ستا شابه حضوران ته چې راکنه دا څونه کوي ګره دې ته وی کولیپس اف ایڈجسنٹ بلډینګ څه شي کولیپس اف
adjacent structure موږ څوک د بلډینګ وي څوک د سټرکچر وي دا یو سټرکچر دی څلور څه دي ته وایي سټرکچر ٹھیک شو دا څه شي دی دا کولې ته ښه دا نو دې لپاره کریکټ معیار څه شي دی دې لپاره کریکټ معیار دا دی کنه چې shape distance فاصله ورکړه ته چې وګورئ د دې سره adjacent بالکل نه راکوځي څه فاصله به ورکړي یا سیکنډ څه شي دی دې سره دلته کې وکړه بینچینګ ٹھیک شو وګورئ که سیم د دې سره یو شان راکوځيږي نو دا ګورئ یو ډېر خطرناک هزار دی ځکه چې دلته کې لاندې دا چې کوم دی دا سایل دی څه شی دی خاوره ده صرف دلته کې د بنیاد دی لږ شانتي دلته کې د بنیاد دی دا په دې بنیاد باندې به ته دونه ریلای نه کوي چې د دې سره ته بالکل جوخره لړیږي چې په 90 ډیګري باندې ډیګینګ شروع کړي دا بلډینګ بدل غوځولې او د پورو نقصان به کړي خلک به موجودي او ځان به مړ کړي دې لپاره بس کې سیم ډیسټنس مور کې ها دې خبر ځان کوی کا او دا بتا ته په فارمټ کې منشن وي ها dust and other material dust inhalation due to dust خاصه اوس په یو excavation کې ډوړ ډېر ځاتي به موږ څه کو dust mask په استعمالو ها toxic gases H2AC په ځای کې او nitrogen بیا به څه استعمالو ګیس ټیسټینګ موږ وکړو مثال په تور باندې toxic gases دي نو بیا به څه چل کوو بیا به هغه نه موږ induced drop او post drop ventilation کوو ٹھیک ده او SCBA به ورکو ورکړل به څه ورکو self contained breathing apparatus ورسې دي ها بیا hazardous material دي دماغخیز مواد دي بیا څه کوو مثال په تور په دې excavation کې دماغخیز مواد دي څه وکړو positive isolation अब موږ راغونډو او ختمو به هغه موږ ډیسپوز کوو څه شي وکړو disposal هغه بس کوو disposal of hazardous material ځان پوهه کوي ښه disposal څه ته وایي یو چیز ختمول ډیسپوز کول ٹھیک شو ها فایر ان ایکسپلوژن یوه کې فایر لګیدي شي دماغ کې کېدي شي کېدي شي کنه ایکسکاویشن کې ټاکسیک ګیس شي البته اورم لګیدي شي او دماغ هم کېدي شي کنټرول مې رسې کېدي شي یوز اف فایر ایکسټینګویشر لا په حل نه نه دا غیر پارادار چې ګیس ټیسټینګ وو کې ګیس ټیسټینګ او وینټیلیشن وو کې ټیک ده وینټیلیشن ګور ته ته مو وی چې په طب کې سپیرکې داسې شي د سلو سيزون دا وایي دا نو دغه شانتي دا وینټیلیشن نه دی د په کنفاینډ سپیس کو په ایکسکیویشن کې د سلو مرزونو دا وایي دا ها سلو مرزونو سلو هزار کریکټ معیار څه شي دی ګوره ټاکسیک ګیسز کریکټ معیار وینټیلیشن انفلیمیبل ګیسز کریکټ معیار وینټیلیشن ٹھیک شو فایر وینټیلیشن ایکسپلوژن وینټیلیشن هزارډس کیمیکل وینټیلیشن دا هر چیز د بهر وینټیلیشن دی خیال دی نو دا ګوره د دې څه وایي د هر مرز دا وایي دا ٹھیک شو ها ټایم سره او کوم بس یو 2-3 منټه کلاس مې ترکو بس شیخ ختمو ها یو ځکه بل موږ سره هزار سره تللی امپراپر کمیونیکیشن په 50 فوټ کې ایکسکیویشن دی 10 فوټ کې 20 فوټ کې دا برا چې کوم اټینډنټ دی دا بدلانه دی انټرنټ سره دا څنګه کوي رابطه وسنګ پس ساتي او واکیټا کی یا ریډیو ډیوایس باندې ٹھیک ده دې ته سوې پراپر کمیونیکیشن ها access and egress improper access and egress په ځکه کې دا ورکوزیدو او دراوته لار نشته هغه لپاره موږ څه کوو لیډر به انسټالو سب انسټالو لیډر یا سکاپولډ د کوزیدو او دراوته لار به څه کوو هغه لپاره موږ لیډر یا سکاپولډینګ ورکو ٹھیک شو بس دا تاسو چې صرف پریزنټ کې تاسو دا خبرې یي باقي دا بس تاسو یوازې نه کوئ دا به دغه پر خپل پروجیکټ منیجر دغه پر خپل انجینیر دغه پر خپل نور ټیم کسان هغه هم کوي دا ښه صرف تاسو دا خیالي چې اوس په دې کې دا ورنوتور او موټور لار نشته دوی کار کوي بیا به څه کې کار بسټاپ کې یا به څه کې کار بسټاپ کې امپراپر میټیریال لفټینګ وسو د ایکسکاویشن د نچته ملبا یا سنور ش میټیریال راخیږي دا په سره راخیږي هغه لفټ نه یو لفټ راځي هغه ته وي ایمرجنسي لفټ دا که خیال کې لنټر چې کمی دي کنه دا چې جوړیږي دا بر چې دا خېږي میټیریال خېږي هغه تاسو وي ټرایپاډ ویټ پولی ټرایپاډ بلګې دی په ټرایپاډ لکه درې خو کې سيزي دا ټرایپاډ د څه شي دی ټرایپاډ درې خو ولې سيز او د منځ کې پولې دا دې پولې نه یو روپ راغلی دلته بل روپ راغلی دا روپ راغلی دلته سم میټیریال دی راته راخېږي دا په دې روپ باندې سره راکاږي څه شو دې ته وي ټرایپاډ بل څه شي روپ بارجن سیستم دې سیستم تاسو وي دې سیستم ته وي روپ
मार्जिन सिस्टम ٹھیک شو یو دا روپ مارجن سیستم دی خو هغه بل چې زمانه نوم یې شو هغه لنټر چې کیږي او بره دغه تخریږي هغه ماشين باندې هغه ویټ لپ کوي هغه څه وایي هغه څه ها فوکلپ نه فوکلپ کیا دی بون لپ غالبا چې بون لپ ته یا د نوم دی چې هغه لپ په یوز کې هغه لپ سیستم به یوز کې ٹھیک شو هغه ته موږ لپټینګ سیستم وایو هغه پراپر لپټینګ سیستم وایي ٹھیک شو ها بیا پکې راځو موږ پور لایټینګ په ایکسکاویشن کې چې تیاری یا لایټینګ نه نو موږ کوم لایټ یوز کوو ایکسکاویشن کې موږ کوم لایټ ډي سي څونه واټ ایکسکاویشن کې موږ ډي سي 6 वोल्ट का वाला 24 वोल्ट पूरी लाइट यूज को हाँ शीशे डीसी 6 वोल्ट वाला 24 वोल्ट पूरी जगह दे स्पार्क खतरा इंतहाई कम है कम ना कम है अल तुम 10 लाइट यूज को अगर स्पार्क खतरा कम ना कम है 220 वोल्ट ची अरे हाई अगर स्पार्क है अगर ची यो बल पॉजिटिव नेगेटिव ओजन की अगर यो डस्ट का यो धमाका की ठीक था तदी धमाका बमी खुद दी बड़े मामूली ठीक था नो मंगा कंट्रोल मेजर से para मंग इंप्लीमेंट को मंगो इची दा हेजर या बिखी एलिमिनेट को او یا ریډیوس کو د دینه د خطرې یا د دینه د خوګېدو چې کوم خطر ده یا د دینه چې د نقصان کوم خطر ده هغه موږ کو ریډیوس کو دا کنټرول میجر په دې وجه ورکو احتیاطي تدابیر په دې وجه ورکو ٹھیک تا چې موږ ته ضرورت ده بس کیږي وکړه دا دې ورکې پور وینټیلیشن که یو ځای کې د هوا اب هوا لکه هوا دنه رانوتل او تل دا نه نو بیا بس کو دې ته سوې دې ته پور وینټیلیشن د دې لپاره بس کو कंट्रोल मेजर ऐसे नहीं वेंटिलेशन फोर्स ड्रॉप और इंड्यूस ड्रॉप वेंटिलेशन पूर वेंटिलेशन से दे हैजर्ड दे और दादी कंट्रोल मेजर से दे वेंटिलेशन दे अगर को फोर्स ड्रॉप ही और इंड्यूस ड्रॉप ठीक छो हां स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस उस पर कि एक्सकवेशन की तासो टेकिंग कोई न पाए कि मारान और लड़ामानन रात लेशी से रात लेशी मारान और लड़ामानन राखते शी कना पर इसमें के दिन मारान लड़ामानन दी कने दी तो चोस दغه تر چې داغه کنټرول مې څه شي دی دا غراته وای کړه دا د پښتنو دانګې پښتون نه پښتون ډسپلی نه کوي پښتون دانګې را وای کنه او د مال اثر سره وي شي یا چې لړبي کنه اکثر په خپل کې دي دې لې میګا خو اصل کې دې لپاره خپل سپری ښه سپری او به وکي او بس هغه به وشي شي یا به مرشي ٹھیک ده کوبرا سپری او سنیک اند سکورپیون ودا عجیب غونته هزار وګوره خدای مونږ ته نو یاد دور هزار تو خدا ټول خطرناک دي بس ټریکینګ کې एकदम د پکې مار راځي او ټاس سیستم وچو چلی هم یو خطرناک شي دی کنه نو چې چل پکې ځان سره بالته خدا د بل څه خو بيد ور کر سره خامخه خو بهر ځان سره سپری ساتي دا هم په ایمرجنسي پروسیجر کې وتا او ساتي چې سپری تاسو سره موجودي فار سنیک اند سکورپیون ٹھیک شو ها بیا لاندې راځو هاي نايز اند وایبریشن په یوه کې ډیر زیات تیز او شور دی او وایبریشن دی دا غي کنټرول به یو څه شي دی چې ته شوري نو بیا بس یوز کې ایر مپس څه ایر مپس او چې وایبریشن نو بیا بس یوز کې انټي وایبریشن گلوز او انټي وایبریشن شوز څه ورا دلته خو نشته پاکستان کې کې دې شي مې نه دی انټي وایبریشن گلوز راځي او انټي وایبریشن شوز راځي اب ورکر لور کې ٹھیک تا لاندې د ویلډینګ یا د کټینګ کار کیږي یا جیک هیمر لګیا دي جیک هیمر ورته وایبریشن جوړي کنه دا لاس بدل بالکل او د خپل بدل دغه راپای بدل نو چې تل لک سات لس منټ اوره پیری کنه بس پتا په ټول وجود راکې ټیک شو شیکینګ باندې راوځي نو بیا بس یو کې ورکر له بتو سه بینګ سیفټي اپ سره مسو کې هغه دا انټي وایبریشن شوز پرووایډ کی او بل بده څه پرووایډ کی لفظ وته انټي وایبریشن کا دې کې پوره سو پوي شو اچھا څه کوېسچن شته any question کنټرول مې یو لپاره دي کنټرول مې یو زر زر وایو ها فرست اف ال موږ چې ایکسکاویشن موږ شروع کوو اکټیویټي موږ څه پکاري ورک پرمټ ټو ورک موږ پکاري پرمټ موږ پکاري موږ ټول ورکرز نه تاسو څه کوئ ورک پرمټ ساين کوئ که سبا یو ورکر خوب شي یا انجرډ شي یا ډیث شي چې پکار راځي تاسو پرمټ ساين کړئ ٹھیک تا چې تاسو به سبا سیف یې ٹھیک شو ها دوی موږ له څه پکاري ریسک اسسمنت پکاري او میتھڈ سټیټمنټ پکاري ها ایمرجنسي ریسکیو پلان پکاري ایمرجنسي ریسکیو ټیم پکاري دا ته لیکم ها دا یو څه چیزونه ته لیکم ها وکم دا ودا ډېر ضروري دي یو دا شارټکټ کې ته لیکم پی ټي ډبلیو څه شي پرمټ ټو ورک ٹھیک شو ها دیم څه شي دی ریسک اسسمنٹ ار ریسک اسسمنٹ ٹھیک شو
دریم څه شی دی میتھډ سټیټمنټ ام اس ٹھیک شو څلورم څه شی دی ای آر پی ایمرجنسی ریسکیو پلان ٹھیک شو ایمرجنسی ریسکیو پلان به تاسو سره په سایت موجود دی پوره دا یو ریټن ډاکومنټ دی دا ټول ډاکومنټس دي ها او دا ټول څه شی دی دا ټول دی سیف سیستم اف ورک څه شی سیف سیستم اف ورک چا چې نه بوش ویلي زموږ فرست چپټر نه ته پتی چا ویل دي تاسو کې چم نه ویل تاسو نه بوش کلاس زموږ نه دی غستی ګور موږ سیف سیستم ورک یوټیوب ته بلار شي زموږ کلاس دی څه شی زموږ کلاس دی سیف سیستم اف ورک ٹھیک شو لړ بشي هغه بل اول وګورئ چې تاسو دې شنو پوه شئ چې دا موږ دا شنو اول اویلیبل کوو ٹھیک شو پنځم بس شي ای آر ټي څه شي دی ټیم ورته دا پنځه شنو څه شي دی پی ټي ډبلیو پرمټ ټو ورک risk assessment, method statement, emergency rescue plan, emergency rescue team. That's it. Data way safe system of work. Data sara ko kutda si juna nashiya da wale to sirf dawa si ta sara si safe system of work. ठीक था? हाँ. या second कराजी heart verification with scaffolding and warning sign. तो बा heart verification के edge बाने बन के और 6 meter away बन के. ठीक शो heart verification. او وارنینګ ساينونه هم لګي چې مخکې اکسکاویشن دی دلته د ذکر راس پوي ما دې سوې وارنینګ ساينونه وارنینګ ساينز به لګي او ویریفیکیشن به دا کنټرول مې یاد دی دا څه لپاره دی چې کس پر گزار نشي او میټیریل پر گزار نشي او ابجیکټ پر گزار نشي ٹھیک شو خپل چې موږ سره دی سکاپولډینګ لکه او لیډر سکاپولډینګ او لیډر موږ سره پاره یوز کوو د انټری او د ایگزیټ لپاره نور کوزیدو او اوتو لپاره موږ یوز کوو سکاپولډینګ او یا لیډر ٹھیک شو ها بل موږ سره د یوټیلیټی لوکیشن بای سایت میپ میټل ډیټیکټر کیبل ډیټیکټر هغه خبره چې ته کوم ځای کې ایکسکاویشن کې पहिला بس پوری کیبل ډیټیکټر او میټل ډیټیکټر ماشين براوړي الته به ګوري لوکیټ کېوا چې دلته کې څه دغه فون نشته ٹھیک شو کنه نو بیا وکیریان کې او کوی نو بیا بس کې هغه سیف کې ٹھیک تا अब دا ډیسټنس خای چې بدون ډیسټنس کې دی هغه ډیسټنس ته چورسي अब ته سیف کې ٹھیک تا ها په هغه لپاره بیا د هغه ادارې نه چې د چا کې بلی د چا یوټیلیټی لاینز دي هغه نه بسرالي ورک پرمټ رالي پرمیشن برالي هغه نه بسرالي ورک پرمټ لکه ته په بجلی کې کار کې پتاورون کې ته بر ور دي نه سرالي ورک پرمټ اخلک شوی پرمټ ته نن کنه دا پرمټ دغه ته وي دی ور دي ولا ولکته نه لپاره پرمټ ورکړي اجازه ورکړي چې کار وکړه ٹھیک تا ها سویل انالیسس پوه شئ ټایپ A ټایپ B ټایپ C موږ دا خاوري انالیسس کوو او د دې انالیسس ماشين ښه अब خپل ماشين باندې کوو چې سایل ټایپ موږ معلوم کړو چې دا A ده که B ده که C ده ٹھیک ده سمپل خبرې نو څه سره ده ګیس ټیسټینګ بای AGT څوک دی اترایز ګیس ټیسټر دا په کمپنۍ کې یو کسي هغه دغه به سنگل کار دی چې هغه سره ګیس ټیسټ کوي هغه څه وایي AGT اترایز ګیس ټیسټر دغه وګوره AGT دا به خامخا په سایت موجود دی ښه دا به څه کوي ګیس ټیسټینګ به کوي سیفټي ټریننګ ریلیټډ ټو اسکیویشن ها سیفټي ټریننګ به څوک ورکوي سیفټي افیسر به ورته ورکوي کنه الله ولي کوم ورکه چې تاسو اسکیویشن تور ګزوي په اسکیویشن کې کار کوي اله به څه ورکوي ټریننګ ورکوي ها ټي بي ټي هم کوي اغلا او ټریننګ هم ورکوي دوه جدا جدا شي دي سر کې به ټي بي ټي ورکوي او اغلا به ټریننګ هم ورکوي ٹھیک شو ویا کوي به ها اکوپمنٹ انسپیکشن چې کوم اوزار یوز کیږي په اسکیویشن کې دغه انسپیکشن به څوک کوي سیفټي افیسر تاسو به دغه اوزار انسپیکشن کوي چې دا بلچې کودالې ایکسکیویټر دا صحیح دي کنه دي انسپیکټډ دي کنه دي ها کم پی پی سی ور کوي هغه به څه کوي انسپیکشن به کوي ها سلوپینګ بنچینګ شورینګ شیلډینګ دا موږ کو پراپر کمیونیکیشن لپاره بسور کې ریډیو ډیوایس واکی ټاکی یا موبایل ٹھیک شو ورکر لوم ورکه او په خپل تاسو رومي ها سټاپ ورک ټو ان ایڈوانس ویدر کنډیشن چې کله باران یا تیز طوفان یا د 32 کیلومتر پر اور نه سپیډ سے وای د هوا رفتار سونه د هوا رفتار سونی 32 کیلومتر پر اور د دې نه چې هوا رفتار سے واشي یا رین یا فلډ یا انټنس بل ایکستریم هیټ څه ایکستریم هیټ د دې کنټرول مې یو څه شي سټاپ د ورک کس پوج دی نه ها اسنه چې باران اعلان وکړي ډوبېږي یا پکې وبو رواني یا پکې ډوبېږي مري په ورک نه سٹاپ کې یا ایکستریم هیټ سعودي عرب کې ګورو د 12 بجو نه والا د 3 بجو پورې ریسټ دی ها اسنه چې د 12 نه په 3 پورې په نور باندې تاسو چې په ورکر باندې اکټیویټي ونه کوي کنه غټه جرمانه ده ٹھیک شو ها
بل منګه وی چې ventilation خو بکې کنه force drop او induced drop ها dust control mask پور کې proper lighting بکې 6 واټ والا 24 واټ پورې ٹھیک شو بل بس کې ERP emergency rescue plan به تاسو را بل بس ERT به emergency rescue team بني چې هغه اوس پر emergency را एकदम هغه کسان rescue کوي ها basic PPEs پیژنې PPEs are two types your basic PPEs hard hat gloves mask shoes او safety vest دا څه شي دي basic PPEs دي دا به هر ورکر لور کې mandatory PPEs څه ته وایي چې هغه PPEs چې کوم د خاص اکټیویټي لپاره استعمالېږي مثال په تور excavation یا confined space کې موږ کوم mandatory PPEs یوز کوو CBA یوز کوو ٹھیک شو بل څه یوز کوو dust mask یوز کوو dust mask ها بل څه یوز کوو vibration shoes یوز کوو anti vibration shoes anti vibration gloves یوز کوو glasses یوز کوو دې څه وایي mandatory PPEs نو ګورئ چې تاسو دا هاي ریسک اکټیویټي دا پرې کې تاسو بیسک PPEs کو ورکوي دا وګورئ دا تاسو ذمہواری دا ګورئ چې تاسو بل تاسو کوی چې ګورئ تاسو کې یادې تاسو څوک نه یادوم دا تاسو یادوم تاسو ګورئ د څه کوی کې دا بل څوک یادوم دا تاسو یادوم تاسو ذمہواری دا بیسک PPEs به ورکوي او بل بس ورکوي منډیټری PPEs به ورکوي منډیټری PPEs به کله ورکوي چې کله ضرورت وي چې کله ضرورت نه به ورکوي چې کله ضرورت ورکوي به خو چې تاسو سره اویلیبل وي ها اني ټایم ضرورت فول باډي هارنس دا منډیټری PPE دا اوس په یو کس ور کوزيږي ایمرجنسي کې تور اسکو کې پټای پاټ باندې بس فول باډي هارنس سره بیٹای کې وې سره راخیږي ایته وې فول باډي هارنس بیلټ شي کنه ٹھیک شو ها بیا پکې ډست ماسک فول باډي هارنس گلوز glasses اکسیجن ماسک سلندر بریثینګ ډیوایسز څه ته وي سکابا او سکوبا دا د دې څه دا بریثینګ ډیوایسز دي سکوبا موږ انډر واټر یوز کوو او سکابا موږ په کنفاینډ سپیس کې یوز کوو ٹھیک تا یا په ایکسکیویشن کې یوز کوو نن کلاس موږ واغسو ان شاء الله چې تاسو به پوه شئ او کلاس دونه ګران نو څه پکې ګران نو کلاس لګ لینتي وو ټیک تا خبرې پکې ډیر وشوي چې نو پکې زیات کور شو او د دې به تاسو ته ویډیو ملاوي شي د دې به تاسو ته سلاید هم ملاوي شي ټیک تا او کله چې پکې کوېسچن نو هغه کوي any question Verification the hard verification is using hard metal. The metal verification is hard metal. او hard metal الته انستالو الته به خط ټایټ لګاو دا نه چې دا به ټیپی لکه یو غا ټیپی وارنینګ ټیپ یا څه دغه هغه شی دا نه دا hard verification دا بیریری دا به یو میټل نه جوړي څنګه چې پولیسو تاسو لیدلی هغه بیریری هغه شان بیریری هغه په غزه باندې دي چې دنه سو کور نشي گاډي ور گزار نشي په اج باندې سو گاډي ور نشي په اج باندې میټیریل نه په اج باندې کس نه ولاړ گزار نشي ٹھیک شو دا hard verification دا په اج باندې کو دا اج دی دا وګوره دا اج دی د دې اج بم کو د دې نه بعد 2 فوټه دی خوم کو او د دې نه بعد 6 فوټه دی خوم کو 6 فوټه به ولې کو چې دلته مشنری ران نه وځي یا آوټسایډر دا دنه نشي او 2 فوټ او 4 فوټ چک 6 فوټ په منځ کې بسې سپویل به پکې اچو او په دې 2 فوټ دې 2 فوټ کې به مونږه هیڅ نه کړو ټیک شو دا ویریفیکیشن اج دی دا دغه د ایکسکیویشن د وال اج دی ټیک شو په دې باندې مونږه سم نه کړو ټیک شو نن کلاس ماشاءالله ډیر اسانو ډیر خپل کلاس شو پورا پښتو کې مې پوهه کړی او دا سلاید دا ویډیو دا هر څه بیا موجود دي ته به تاسو نه ګنټه نیمه ټایم ولي الله ولي تاسو په ګنټه نیمه د بختي رحمان ویډیو ګورئ یا به تاسو د پښتو ډرامې ګورئ دا غینه دا چې بس راشي یو ګنټه دا کلاس بیا ریویو کوي بیا ګورئ ٹھیک شو دا چې تاسو یو ځل یاد کړئ یقین وکړئ چې په سایت په انجینیر لدا څه نه ورځي التبا سټرکچر انجینیر څه شوی سیول انجینیر سټرکچر انجینیر الته موجود هغه ته بل څه نه یاد او تا ته به یاد او ته ورته شوی دا ماته چا خو دی دا ماته عبد الله باچا خو دی سو چا یو کسو دا غنو عبد الله باچا او یو دوه غنټې براته لګیاو او موږ په دې وګورېدل او په دقه به میشتل او په بل کلاس کې بچراله او تاسو کو موږ ورته ټول غلي ناز ٹھیک تا دیټس آل ګډ والسلام خبر ده دا روانه ده روانه ده